او په روایتو کې راځي چې حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره روایت را نقل کړی دی چې کله د جمعې ورځ سي فرشتې د مسجد په دروازه کې ودرېږي او رجسټران یې په لاس کې او هر څوک چې اول د جمعې لمانځه ته راځي او د هغه نوم لیکي. په اول وخت کې چې څوک د جمعې لمانځه ته راسي فرشتې د دغه سړي نوم چې دی هغه په رجسټر کې لیکي او دته الله پاک دونه ثواب ورکوي چې څوک اول وخت کې د جمعې لمانځه ته راسي لکه یو وشت چې د الله پاک د قربانۍ دپاره د الله پاک د رضا دپاره مکې معظمې ته واستي او هلته یې حلال کړي. یعنې عمل چې انسان کوي په ښه ځای کې چې څوک عمل وکړي د هغه ثواب ډېر زیات دی. لکه اوس په حرم شریف کې چې دی یو لمونځ سړی وکړي یو لمونځ یې په لکو لمونځو دی. د هغه رقم د حرم شریف قرباني هم یوه قرباني په لکو قرباني ده. نو دا دونه ثواب لري چې څوک په اول وخت کې د جمعې لمانځه ته راسي لکه حرم شریف ته چې انسان وش واستي او هلته حلال سي د ده طرفه سه یو خو د وش ثواب سو بل دا چې د لکو اوښانو ثواب الله پاک ورکوي. ولې په حرم شریف کې یو عمل چې انسان وکړي په لکو یې الله پاک وربدلي. او په دویم نمبر کې چې څوک د جمعې لمانځه ته راسي په دویم وخت کې چې د جمعې لمانځه ته راسي دا فرشتې په دروازه کې ولاړې د دغه سړي نوم لیکي او دته الله پاک دونه ثواب ورکوي لکه دی چې یو غوی واستي د الله پاک دپاره د الله پاک د رضا دپاره په حرم شریف کې د ده دپاره حلال سي. او په دریم نمبر کې چې څوک د جمعې لمانځه ته راسي د ده د طرفه څه دونه ثواب لیکل کیږي لکه دی چې یو پسه و حرم شریف ته واستي او هلته په حرم شریف کې د ده د طرفه څه حلال سي. او په څلورم نمبر کې چې څوک د جمعې لمانځه ته راسي فرشتې د ده نوم لیکي او دته الله پاک دونه ثواب ورکوي لکه دی چې د الله د رضا دپاره یو چرګه صدقه کړي. او په د هغه څه بعد بیا دا رقم مثال لري لکه یو څوک چې یو هګۍ د الله پاک د رضا دپاره صدقه کړي. چې کله خطبه شروع سي نو دا فرشتې د خپل رجسټر بند کړي او په توجه سره په مسجد کې کښېني او خطبه د امام د اوري. بیا چې کوم خلک د جمعې لمانځه ته راځي د هغو ثوابونه بیا نه لیکل کېږي. یعنې دا هغه بلابود هغه زاید ثوابونه دي چې الله پاک یې یو چاته ورکوي. نو د جمعې د لمانځه ډېر زیات فضیلت دی. په روایتو کې راځي د حضرت اوس بن اوس رضی الله تعالی عنه سره روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایله چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي پاکې جامې واغوندي او وختي د جمعې لمانځه ته راسي او پر پښو راسي پر یو شي نسي سپور پیدل راسي او بیا چې مسجد ته را داخل سي امام ته نږدې کښېني او د امام دور او د امام خطبه چې ده په غور سره واوري او لغوه کار نه وکړي یعنې پالتو کار نه وکړي پالتو خبره نه وکړي او بیا د هغه بعد امام سره د جمعې لمونځ ادا کړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمیل چې دغه کس ته به الله پاک د ده پر هر قدم باندې د یو کال د روژو ثواب او د یو کال د پوره شپې عبادت ثواب الله پاک ورکړي. یعنې پر یوه قدم به الله پاک دته دونه ثوابونه ورکړي لکه پوره یو کال چې د روژه نیولې او په هغه شپو کې هره شپه در سهاره پورې د په عبادت باندې په ولاړه تېره کړي. دا څونه عظیم فضیلت دی څونه زور غواړي. یوه روژه چې انسان نیسي میاشت د روژې چې راسي چې 10 ورځې یا 9 ورځې موږ روژې نیسو څونه خوند خو کوي لیکن زور غواړي تکلیف یې پر انسان باندې. نو دونه په مفته کې چې انسان ته د یوه کال د روژې ثوابونه میلاویږي او د شپې په عبادت باندې شپه رونول دا هم ډېر مشکل کار دی. د الله والا د بزرګانو دپاره خو اسانه کار دی لیکن د یو عام مسلمان دپاره دا مشکل کار دی چې ټوله شپه د الله پاک پر عبادت باندې ولاړ. نو څوک چې د جمعې لمانځه ته داسې په اهتمام سره راځي الله پاک به دا 2 ثواب ورکوي. د یوه کال د روژو عبادت ثواب به الله پاک ورکوي او د یوه کال د شپې چې انسان پر عبادت ولاړ در سهاره پورې الله پاک به دا ثواب ورکوي. او دغه رقم په روایاتو کې راځي چې څوک چې د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت وکړي د جمعې د لمانځه در مخه په کم ځای کې چې دی تلاوت وکړي د هغه ځای څه ونیسي بیا در مکې معظمې پورې به الله پاک د ده دپاره نور خور کړي. یعنې د ده د زړه تعلق به د الله پاک د بیتې سره سي او در بلې جمعې پورې به الله پاک د ده ګناهونه ورماف کړي
او یا زر فرشتې به د دپاره د رحمت دعاوې کوي چې الله پاک پر دغه بنده باندې رحمت ووری او الله پاک به د ذات الجنب مرض هغه مرض چې انسان د پښو څخه اچي او د برس او د جذام او دغه ناجوړیانو څخه به الله پاک دی وساتي او الله پاک به د دجال د فتنې څخه وساتي. په مسلم شریف کې روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته پیدایش سه ونیسي بیا در آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک تر آخري اولاده پورې یعنی د قیامت پورې چې څه زمانہ پیدا سوې ده د دجال در فتنې غټه فتنه الله پاک نه ده پیدا کړې. نو کم څوک چې د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه در مخص د سورې کهف تلاوت کی الله پاک به د دجال د فتنې څخه ساتي او د دجال فتنه ډیره غټه فتنه ده. دا صرف پر ژوندو باندې نه راځي پر مړو باندې هم راځي. په روایتو کې راځي چې دجال به یو قبر ته ودرېږي یو مړی به راژوندی کړي او هغه ته به ووایي چې زه خدایم پر ما باندې ایمان راوړه. که چیرې هغه ایمان درست سالم تیر کړی و هغه به ورته وایي ته خدای نه یې په تا کې عیب دی الله پاک خو بې عیبه دی ستا یوه سترګه چې دا غړنده ده مسخه ده او بله راوتلې ده او که چا ایمان ضعیفه تیر کړی و هغه به ورته وایي چې و ته خدای. نو د دجال فتنه دا ډیره غټه فتنه ده. د سوره کهف په سبب په ذریعه سره به الله پاک انسانان د دجال د فتنې څخه ساتي. او دغه رقم په روایت کې راځي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ما ته وفرمایل چې ای عمر رضی الله تعالی عنہ چې د جمعې لمونځ دا پر ځان باندې لازم کا د جمعې لمونځ کوه ځکه چې د جمعې لمونځ د انسان ګناهونه داسې صفا کوي لکه انسان چې د خپل کور خاورې صفا کوي. انسان په کور کې جارو لګوي کور صفا کوي نو دا رقم دا د جمعې لمونځ د انسان خطاونه او ګناوې دا معافوي. او کم څوک چې غسل وکي د جمعې د لمانځه دپاره راوځي دا د لارې شکي و ډبرې و دا دیوالونه و دا مځکې پر د باندې ګواهي ور ادا کوي د آخرت په ورځ چې الله پاکه دغه ستا بنده به ستا عبادت ته د جمعې په ورځ روان او ستا عبادت پې کوي او دا د لارې شکي ډبرې او دا د لارې دیوالونه او دا لار به پر د باندې تسبیحات وایي دته به د مغفرت دعاوې کوي. نو د جمعې د لمانځه ډېر زیات فضیلتونه دي. الحمدلله موږ تاسو خو د جمعې لمونځ ادا کوو لیکن د جمعې د لمانځه اهمیت او فضیلت چې انسان ته معلوم سي بیا به انسان ډېر په پابندۍ سره او ډېر په اهتمام سره د جمعې لمونځ ادا کوي. نو د جمعې په ورځ انسان ته پکار دی چې غسل وکړي نوکان کښنې کړي بریتونه کښنې کړي او پاکې جامې واغوندي او خوشبويي ولګوي او ډېر په وخت سره مسجد ته راسي او د الله پاک په عبادت باندې مشغوله سي نفل لمونځ ادا کوي تر هغه وخته پورې چې امام راځي چې امام کله پر منبر کښېنستی او بیا انسان په خاموشي سره کښېني او د امام خطبه او دور واوري د هغه بعد د جمعې لمونځ ادا کوي. په روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې څوک د جمعې لمونځ ادا کړي د جمعې د لمانځه بعد سلوار سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم دغه کلمه ووایي الله پاک به دته لک نیکیانې ورکړي. د په اعمال نامه کې به لک نیکیانې ولیکل سي او د لک ګناهونه به الله پاک صغیره ګناهونه ورماف کړي او د مور او پلار 40,000 ګناهونه او خطاونه به الله پاک ورماف کړي. نو ډېر فضیلتونه د جمعې په ورځ باندې او مخکې هم موږ دا ذکر کړي و چې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت راځي چې کله د الله پاک بنده په هغه ساعت کې د الله پاک څخه هر دعا وغواړي الله پاک یې ورقبلوي او په هغه ساعت کې مختلفه اقوال دي. هغه ساعت چې دی چاته معلوم نه دی لکه څنګه چې د لیلة القدر شپه چاته نه ده معلومه الله پاک چې دی دا مبهمه یې شی ده او دا رقم اسم اعظم چاته نه دی معلوم چې الله پاک هغه پوشیده او مخفي شي دی. اسم اعظم هم داسې دی چې انسان هر دعا وغواړي الله پاک یې قبلوي. دغه وخت هم مبهم دی. نو بعض علما فرمایي چې کله امام چې دی پر منبر کښېني او بیا څو وخته پورې چې د جمعې د لمانځه څخه فارغه کېږي دغه وخت مراد دی. بعض علما فرمایي چې د جمعې د ورځې د مازدیګر د لمانځه څخه ونیسي بیا د جمعې د ورځې د ماښام د لمانځه پورې دغه وخت مراد دی. بعض علما فرمایي چې د صبح صادقه څخه ونیسي د لمر راختو پورې دغه وخت مراد دی. نو په دا وخت کې چې انسان د الله پاک څخه هر دعا وغواړي الله پاک هغه دعا